قرآن پاک کی اللہ رب العالمین فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا چرې تاسو د الله د نعمتونو شمیر کول غواړئ نو او به نه شمیرلی شئ. په موږ او تاسو باندې د الله پاک بې شمیره بې اندازې احسانات او نعمتونه دي او د هر یو نعمت قدر کول پکار دي. په ټولو نعمتونو کې ډیر معتبر او ډیر عالی شان نعمت هغه دین اسلام دی چې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته بغیر د سوال کولو راکړی دی. مونږ الله ته ویلی نو او اوچ په اوچا مفتو کې الله راکړی دی. دا یو لوی نعمت الله په مونږ احسان کړی دی. مونږ ته دین اسلام را عطا کړی دی. دین اسلام د نور دینونو نه عالی شان دین دی او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نور پیغمبرانو نه عالی شان او اوچت مقام لري. داسې قرآن د دې دین کتاب دی د دین اسلام نه د قرآن په شان بل کتاب نشتا او نه بچرته پیدا شي. نو دین اسلام قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام دا ډیر لوی نعمت ته چې الله مونږ او تاسو لا مفتو کې را کړی دی. انسان چې دینی عملونه کوي نو الله پاک په یو یو نیکه باندې بشمیره ثوابونه ورکوي. د دین سره تړلې چې څومره ارکان دي د هغې یو یو رکن په بدل باندې چې نیت د انسان سمي نو الله ډیر ثواب ورکوي. دا واده کول دام که د دین په رڼا کې او په صحیح نیت باندې وشي نو قدم په قدم د نکاح چې څومره خبرې اترې دي نو دا ټول په عباداتو کې شامل دي او د واده په وجه باندې هم انسان ته الله ډیر ثوابونه ورکوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم بنده نکاح وکړله او بیا واده وشو نو د دې بنده 2 رکعاته نفل دا د هغه بنده چې هغه واده کړی نه دی د هغه په نسبت د 80 رکعاتو نه زیات ثواب لري. یو مسلمان بنده چې نا واده کړی دی او هغه 80 رکعاته وکړي یو واده شوی الک 2 رکعاته نفل وکړي د دې شادي شوده الک یا جنې د دې 2 رکعاته د هغه نا واده کړي الک جنې د 80 رکعاتو نه افضل دي. نو د حضور علیه السلام دین دی دین اسلام دی چې بندا قدم په قدم صحیح نیت کوي نو الله په دې دین کې په هر عمل باندې ثواب ورکوي. اوس دا واده کول دا د انسان فطرت هم دی انسان ته ضرورت دی او که واده نشوي نو بیا انسان په نورو لارو چارو سر شي نو د دې د وجه انسان خامخا به دته د واده ضرورتي نکاح به کوي. خو که د اسلام مطابق نکاح وشوه اوس په ثواب ملاویږي. دا انسان د بدن ضرورت دی چې بنده خوراک وکي خو د دین اسلام اثر او برکت ته وګوره چې یو بنده خپل د خېټې ضرورت پوره کوي او خوراک کوي نو دا د خپل فطرت مطابق دی لګیا دی د هغې باوجود دی څه عبادت نه کوي خو شریعت وایي چې دی بنده دی روټۍ خوړلو نه مخکې لاس ووینځه بسم الله یې ووي نو اوس دا خوراک کول هسې خوراک نه دی دا عبادت دی. څونه ښکلی دین دی او په موږ الله څومره احسانات کړي دي چې ضرورت به خپل پوره کوو ثوابونه پې الله راکوي. دغه شان دا نکاح کول دا د انسان فطری او طبعی ضرورت دی خو چې د دین اسلام په خبرو باندې او په احکامو باندې عمل وشي نو دا بیا عبادت هم دی. دې ته نیت سمول پکار دی چې ښه نیت ورته بنده وکړو نو قدم په قدم دته ثوابونه ملاویږي. حضور علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به د تمام کائنات چې څومره انسانان دي د دوی به 6 صفونه وي
او پاغه شپږ شلې صفونو کې صرف اتیا صفونه دا به زما امت وي او باقي څلوېښت صفونه د تمام پیغمبرانو په شریکه وي. یو بنده چې واده کوي دا نیت دی وکړي چې زه دا واده دې دپاره کوم چې زه د ګناه نه بچ شم. دویم نیت دی وکړي زه دا واده دې دپاره کوم چې زما د وجې نه یوه جینۍ تور سرې هغه د ګناه نه بچ شي. دریم نیت دی دا وکړي چې زما په وجه باندې یوې جینۍ ته بهترین خاوند میلو شي او د هغې د زندګۍ ساز و سامان کې سهولت میلو شي. په دې نیت باندې واده کوم او په دې نیت دې واده وکړي د نکاح په وخت کې اړه کې دې راولي چې زه دا واده د دې دپاره کوم چې ماله به الله ډېر ګڼ اولاد راکړي. د قیامت پر ورځ حضور علیه السلام د خپلو امتیانو په زیادت به فخر کوي. نو چې دا ښکلي نیتونه دې وکړل او قدم په قدم انسان چې مخکې زندګي تیری دا ټول د عباداتو سره تیریږي یو قدم باندې به هم د ده نیکی ضایع کېږي نه د له وخت په وخت نیکی به ورکوي. دا واده دام د شریعت یو حکم دی او د دې لحاظ ساتل پکار دی. او بیا زمونږ په چاپیرچل او په معاشره کې دا کم چې شرعي حکم دی د دې مذاق اړاویږي. لکه فرض مونځ مثال په طور د ماسپښین مونځ له راتلل دی نو اخو مونځ فرض دی او واده کول دا فرض نه دی. د واده حکم د مانځه نه ښکته دی هغه داسې فرض نه لري څنګه چې مونځونه 5 وخته فرض دي. یو بنده چې فرض مانځله راځي نو دله خو خوشحالي پکار ده چې زه الله دومره کړم چې مونځ ته مې ودرئ. خو خوشحالي خو داسې نه یو ورځ هم چا ونه کړل چې ډول یې غاړه کې واچو چې زه شکر د مانځله ځم او ډولکي نه غرضا روباسي ډولکې ډنګئ داسې نه کوي. او که چا وکړل نو دې ځان ګرم او ملامته ګڼي وایي دا عبادت له روان یم او د خدای د ناراستیا عمل پکې کوم. نو داسې دا وادم عبادت دی. نو په دې کې دا خلک ولې د شریعت خلاف عمل کوي چېته نکریزې لګوي چېته شمې بلوي چېته اوربل ویښته کټ کوي چېته یو عمل کوي چېته بل. دا کم چې د شریعت خلاف اعمال دی نو یو دینی عمل دی او د هغې نه تاویږي او خلاف کارونه کوي نو دا خلک غلط او خطا روان دي. واده عبادت دی او دا په دینی طریقه باندې کول دا ځان له مستقل یو سنت طریقه ده چې د حضور او د دین اسلام په ښودل شوي طریقو باندې بنده عمل وکړي او د واده هر رسم و رواج د شریعت مطابق سرته ورسوي. بیا واده کې نکاح کیږي. دا کله کله د نکاح پروګرام د رخصتۍ نه مخکې وشي نو عوام اکثر دا مسله ډیر ځایونو کې تپوس کیږي. ما نه خلک اکثر تپوس کوي چې نکاح وشوه او شپږ کاله پس د جینۍ رخصتي کیږي نو چې کله جنج ځي او واده کیږي نو دغه وخت کې دغه 9 کاله 8 کاله مخکې چې نکاح شوي نو دې باندې څه اثر پرېوتی دی که نه نو په دې هېڅ اثر نه پروزي. یا یو ښځې خاوند نکاح شوه رخصتي مو شوه اوس دا خاوند د دنیاوي ضروریاتو د خاطره د دې ملک نه بهر ملک ته تللی دی او هلته 4-6 کاله یا د دې نه زیات تیروي نه چې دې هلته زیاتي وختونه تیروي د ښځې نه جدا. خلک تپوس کوي چې په دې نکاح خو به اثر نه پروت نو په دې نه پروزي اثر. خاوند که د ښځې نه بدل علاقه کې بیل ملک اوسېږي په دې په نکاح باندې اثر نه پریوزي. په نکاح باندې اثر دا په یوه خبره باندې پریوزي چې د بنده د خولې نه الله دې نه کړي د طلاق لفظ وځي نو په دې باندې ډېر لوی خطرناک او خراب اثر په نکاح باندې پریوزي. نو د طلاق د الفاظو نه ځان ساتل پکار دی. یو 3 څیزونه دي هغه نه ټوقه مني نه ګپ مني او نه غوسه مني هېڅ هم نه مني. یو بنده دی هغه د نکاح خبره وکړه یو جینۍ او الک دی. جینۍ وی ما ځان درک الک وی ما قبوله کړې خوا کې 2-4 کسان موجودو دا نکاح وشوه. دا که الک او جینۍ په ګپ کې ویلې دي نو دا نه ټوقه مني او دا نه ګپ مني او نه رښتیا خبره مني. دا په هر حالت کې انعقاد کیږي. الک او جینۍ که یو بل ته وي ما ځان درک الک وی قبوله مې کړې
او ګوانو واورېدل نو که مهر مقرر کړي نه مهر مثل ځان له مسله دا به مقرر شي او د دوی نکاح وشوه. په ټي وي کې په ډرامو فلمونو کې کم چې د مسلمانانو پاکستانی ډرامې دي ډرامه وي هغې کې جینۍ کېنئ الګ سره هغه الګ ته وایي چې یاره دا تا ته ودیږي هغه جینۍ هم راشي دسخط وکړي الګ هم راشي دسخط وکړي او د جینۍ نه تپوس کوي تا ته قبول نه هغه وایي قبول ہے الګ نه تپوس وکړي قبول نه هم وایي قبول ہے چې دا ایجاب و قبول وشو نو که جینۍ بې واده وه نو بیا دې الګ سره که دا ډرامه م وه که دا هسې شوټینګ مو هسې ډایلاګ نو هم دا نکاح وشوه خو په شرط د دې چې دا جینۍ د دې نه مخکې چاته واده ني ځکه نکاح د پاسه نکاح نه کېږي. نو زمونږ په مجلسونو کې دا خبرې ډېر اهمیت لري چې یو بنده یوه جینۍ وایي چې ما ځان درک الګ وایي ما قبوله کړی او دوه ګوان موجودو دا نکاح وشوه. یو درې خبرې ما وی چې دی چې د هغې اثر په نکاح باندې پروزي او درې خبرې چې هغه ګپ شپ نه مني هغه واقع کېږي نه. یو دغه د نکاح خبره بله د طلاق خبره. یو بنده غوسه شو ښځې له طلاق ورکړو چې سې د خولې نه وتل هغه مره طلاقونه واقع شو. او که یو بنده خوشحاله دی هسې خولې لی رالل او ښځې ته په خندا خندا کې د طلاق الفاظ د خولې نه ووتل نو دغه که ریشې ویلي دي که ګپې ویلې غوسه دی که خوشحاله دی په هر حالت کې طلاق واقع کېږي. او یو دا رجعت مسله ده چې یو بنده ښځې له یو طلاق ورکو او د هغې نه پس دې بنده ووایي چې زه پې نه شم نو د ده دا طلاق یو په عملنامه کې او د ده په ریکارډ کې جمع شو خو ښځې سره بغیر د نکاح کور واپس سم شو د رجوع وکړه چې یاره بس دنګلې نه دنګلې صحیح پې نه شم نه دې ته رجوع ویلی شي. نو دا که د بنده خیال وي که نه وي خیال د ده ړه دی که ړه نه دی او د ده که سوچ دی او که نه دی پام یې دی او که نه خو رجوع طلاق او نکاح دا په ناخیالۍ کې واقع کېږي. نو دې خبرو لږ ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. نکاح په مجلس کې د دوو ګواهانو مخکې چې وشي بس دا نکاح ده. که په دې کې خطبه شوې ده او که نه نکاح واقع شوه. یو ډمه وه په مجلس کې ګډېده او د فارسۍ یو ګانې وي جان بتو دادم جانان من د فارسۍ دا لوبې وي جان بتو دادم جانان من پښتو کې مطلب یې دا دی چې ما تا خپل ځان درک زما جانانا ځان مې درک. په دغه مجلس کې یو هوښیار هلک ناست و هغه هم راغلی و تماشې له دغې ډمې ته د 10 روپو نوټ ونیوه هغه ډمه راغله په چورلکونو په تاوېدو پیسو په غرض باندې چې پیسې به والم زم به بیا به خپل کار کوم. هغه ډمه راغلی ده او دې نوجوان نه چې د 10 نوټ اخیسته نو دې هلک د 10 نوټ لږ نیولې د ایسارې کو او دې جینۍ ته وی تاسو وی دغه لوبه یو ځل بیا ووایه. دا ډمه ورته بیا په خندا او په مکیز کې وی جان بتو دادم جانان من وی جانان ما ځان درکو ده ورته پذیرفتم پذیرفتم دویمه فقره ورته ده وی چې قبوله مې کړې قبوله مې کړې. خوا کې د الګ سره نور آشنایان او مرګري ناستو هغې ته وی دا ښځه چې څه وی تاسو واورېدل نو دغې مرګرو وی او چې دې جینۍ څه ووي نو موږ واورېدل چې تا ته ده ووی. دې هلک هغه 10 نوټ ورکو او جینۍ بیا روانه شوه. لږ ساعت پس د نوجوان ورته بیا اواز کړی ته بیا راشه. هغه جینۍ چې بیا راغلی د مناسب پیسې ورکړي دي او وی تا څه وی ته یو ځل بیا ووایه. هغې جینۍ بیا دا لوبه ویلې ده. دې نوجوان دغه جینۍ په غېږ کې اوچته کړه او ویې تښتوله او چې دا ډمه یې بوتله هله ګوله جوړه شوه او چې د چا په دې ډمه نظر هغه ټول را بیدار او را ویښ شو را پاڅېدل هله راشئ څه غضب وشو ډمې وتښتوله. دې هلک چې خلک په ځان پیدل د خپل کور ته هم ډمه رسولې وه. خبره رپورټ وشو او قاضي او جج ته خبره لاړه. دا سړی گرفتار کو سره د ډمې راوستو په عدالت کې ولاړ دی او جج ته نه تپوس کوي وی دا خلک په تا رپورټ کوي چې تا ډمه تښتولې ده. ده ورته وی دا ډمه نه ده دا زما ښځه ده ما خپله ښځه ځان سره بوتلې ده.
نو جج ته نه تپوس کوي څنګه ستا ښځه ده دې سره تا نکاح کله کړې ده ستا واده کله شوی دی دی ورته وایي نن مې نکاح مو شو واده مو شو ښځه مې د پوه متله وایي څنګه وایي گواهان موجود دي گواهانو نه تپوس کو جج وایي تاسو اورېدلی دي چې دې جینۍ دله ځان په نکاح ورکړی دی وایي دې جینۍ وی چې آو جان بتو د آدم جانان من جانانه ما ځان درکړ د گواهانو په گوی وکړه وی 10 روپے د دې دور مہر او د دې جنې ته مہر ورکړ دي او دا غي نه پسې نکاح شوه چې دا الفاظ په یو مجلس کې وشي نو جج وتوي وی دا خو نکاح شوه دا اجنه وی ما خو واده خیال نو ما خو اصل وبوي نو جج وتوي چې په دې کې لوب مو بني چې تا وی ما ځان در کا غوي ما قبول کړو مہر ملو شو خبر اخلاص اوس تر د خزه ز وسره کوړتا دا یو څو خبرې دا نه ټوکه مني او نه غپ مني او نه غوسه مني په دې حالاتو کې بزان ساتل پکاري او کله کله بنده پې نشي په غوسه شي او طلاق واقع شي ډېر مسلې بیا راشي سړی دماغ چې ساړه شي دې بیا خفای نو دی وي زه غوسه هم پې نشم په دې کې غوسه پې نشم دا خبره کار نه کوي بس د خلې نه د طلاق لفظ وته که په خنده وته که په غوسه وته به طلاق واقع شو تیره زمانه کې د مسلمانانو یو بادشاه ابو منصور جعفر داغه یو خاص وزیرو عیسی ابن موسی هاشمی دا وزیر به کور ته لاړه او خپل ښځې سره به ډېر په مینه یې وخت تېرو یو ځل دا وزیر کور ته تللی دی د ګرمۍ موسمو 14 سپومې او پړقېدا رڼا ځلېدا او دې په صحن کې ناستې د بیبي سره د دا ښځه به ښکلې وه نه ده ورته د ښځې تعریف کو خپلې ښځې ته د هغې ستاینه او صفتونه بیانول وی ته ډېره ښکلې دا ښځې کله کله ځان درنی نو ښځې که ډېرې هم ښکلي خو چې د خاوند د خولې نه واوري چې ته ښکلې نو دا نور هم ځان درنی دا ویل غواړي چې دی راته بار بار دا خبره کوي نو دې ښځو ته یا خواشه سړیه زه دونه ښکلې خو نه یم ښځې دا دوباره اورېدل غوښتل خو سړی ناپویو نه دی ورته وایي ته ډېره ښکلې نو کله کله خلک د یقین د حانې لپاره قسم خوري والله چې ښکلې نو د قسم په ځای باندې د طلاق الفاظ خولې له رالل او دې ښځې ته په مینه محبت کې لګیا دی انت طالق ثلاثا ان لم تکوني احسن من القمر ته به په دریو طلاقو طلاق یې که د دې سپومې نه ښکلې نه او ده خو طلاق نه ورکو خو صرف ښځې ته د هغې حسن ستایه او یقین دهانې لپاره د طلاق الفاظ وی که د سپومې عمره ښکلې نه په دریو طلاقو طلاق یې نه ښځه خو دینداره وه خبر وه د مسلې نه ښځې فورا لوپټه په مخ باندې راواچوله مخ یې پټ کو کمرې ته ننوته سړی ورپسې ور روان دی ښځه راتاو شوه ما پسې مه راځه تا ماله 3 طلاقه راکړل او تا خو ووي که د سپومې نه ښکلې نه نو په 3 طلاقو طلاقه نو زه انسان چېرته اسمان کې ځلیدونکې سپومې زه خو سپومې ته نه رسم سپومې ښکلې زه نه لہذا زما 3 طلاقه وشو دا عیسی ابن موسی هاشمی ډیر خفا ملامت دی چې خو زه خو پې نشم ما خو طلاق ورکول مقصد نو خو د خولې نه خبره بې اختیار ووته اوس دې ستومانه دی خو اوس د مسلې حل غواړي آخري حل د دې دار وته چې د بادشاه دربار ته لاړه ابو منصور جعفر دغه په دربار کې هم دی ملامت او خفا راټول ناست دی سترګې ټیټې نیولې دي باچا تپوس کوي عیسی ابن موسی نن ولې داسې خفه ده ورته قصه کړی چې باچا سلامت بیګا ما گپ لګاو د هغې خبرې نه راته هسې مصیبت جوړ شو زه پیم نشم د خولې نه د الفاظ وتري باچا ته اسانه وه د علاقې چې څومره علمای دین علمای کرامو ټول یې راټول کړو تپوس یې وکړو فتوا غواړي وایي دې سړي خپلې ښځې ته دا الفاظ ویلی دي که د اسمان د سپومې په شان ښکلې نه نو په 3 طلاقو به طلاق نو ټول عالمانو ورته ووي د دې ښځې طلاق شوی دی چېرته دا ښځه او چېرته په اسمان ځلیدونکې سپومې ډېره ښکلې لہذا طلاق شوی دی
زمونږ د امام اعظم صاحب یو شاګرد کوم عمر هغه داسې اخر کې کورسو قطارونو کې ناس دی هغه شاګرد غلی دی ټول عالمانو خپل رائے فتوا ذکر کړه او دا شاګرد د امام صاحب دی خاموش ناس دی بادشاہ د په خاموشه پیښو چې دی کې سراز دی تپوس یو کو مولانا ته ولې خاموش ناس دی طلاق شوی دی که نه دی شوی نو دا عالم ورته ودرېده او باچا ته وایي چې باچا سلامت دی ټولو ووایي چې طلاق شوی دی خو زه وایم چې طلاق نه دی واقع شوی ټول عالمان را بیدار شو چې ټولو اجماع ده چې طلاق شوی دی او دا یو وړوکی عالم دی دی وایي نه دی شوی دلیل به پیش کول غواړي نو باچا ورته وایي تا سره څه دلیل دی دی عالم وتا زمونږ د قرآن پاک د آخري سپاره کې د آخره کې یو صورت سورۃ التین داغې تلاوت ذکر کو اعوذ بالله بسم الله وی داغې نه پس وی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بیا د دې ترجمه بیانې والتین الله قسم خوري زما د په انځر باندې قسمی والزیتون او په زیتون مې د قسمی وطور سینین او په سینا باندې مې قسمی او وهذا البلد الامین او په دې د امن په دې خار مکه معظمه مې د قسمی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په تحقیق سره موږ د انسان یو ډیر ښکلی شکل صورت کې پیدا کړی دی د هر یو شي نه ښکلی پیدا شوی دی نو په هر یو شي کې د سپومې مراله د دې سپومې نم د انسان ښکلی پیدا شوی دی د دې د وجې نه طلاق نه دی واقع شوی خاوند وی که د سپومې نه ښکلی نه نو طلاق به دا خو ته ښکلی ده لہذا طلاق نه دی شوی بهر حال دا د نکاح یا د طلاق خبرې د دې ډیر خیال ساتل پکاري زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو فتوا ده فتاوا دارالعلوم دیوبند کې دا مسله فتوا ذکر شوی ده کله کله د خلکو عادتي دا طلاق لفظ په کنزلو کې وای یو سړی کور ته راغی او خپل ښځې ته وی د ماسخوتن نا وخته د اود کېدو ټیم دی او ښځې ته غوسه شو او ښځې ته په غوسه کې وی طلاقن تو نے میرے لیے بستر کیوں نہیں بچائی ما ترې دا بستر ولې نه د خوره کړې او لفظ یې په سر سوي طلاقنې بستر دې ولې نه د خوره کړې کتاب لیکلی دی وایي دا طلاق واقع شو ښځه طلاقه شوه زما په خپله دا عادت دی که ماشوم روانیو کې د هغې موقع مناسب نصیحت ورته وکړم که ماشوم کنزلو کې مناسب سزا ورته میلو شي او تنبیه میلو شي چې کنزل مه کوه خو چې د طلاق لفظ د خولې نه وورم نو بیا لږه زیاته سزا ورکوم دا مونږ چې راغټ شو نو مونږ هغه خبرې خولې نه روزي کوم چې په ورکوټوالي کړي دي تاسو چې څه وایې دا خو زمونږ په تربیت کې شامل دي نو که دې ماشوم د طلاق کنزل چاته وکړل سبا به دې راغټ شي چا به زورونه نی ورکړي چې دې راغټ شي ښځې ته به هم غوسه شي او د طلاق لفظ حسب معمول د کنزلو په نیت به وي د طلاق ورکولو په نیت به نه وي خو کور به پیرواني د دې د وجې وړو باندې ډیر نظر ساتئ دا لفظ خو چې خولې له کلم را نشي الله پاک دې دا مجلس مبارک وګرځوي دا واده دا نکاح او ستاسو دا ناسته دی الله بختوره برکتي وګرځوي او خدای پاک دې زمونږ د ودونو د نکاحګانو دا خراب رسمونه بهر کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے